اسمع الناس. امام بخاری باب دی د هغه چا په باره کې چې دشمن وویني را روان دی لري او په کلي باندې حمله کوي فنادا باعلی صوته نو پس آواز وکي په خپل اوچت آواز باندې او هغه آواز یې دا دی یا صباحا یا صباحا. دا یا صباحا معنا دا استغاثه ده چې اے خلکو دشمن را روان دی او په سار کې در باندې حمله کوي او دا आवाज به دون اوچت کې حتی یسمع الناس چې خلک یې واوري. دا د عربو عادتو داسې آبادۍ خو نه وي کنه ځنګلې نه وي نو په میلیونو میلیونو کې دا شړې دي په میلیونو اوسمه کسې دي په میلیونو میلیونو کې نو یو سړی ورې کلي نه بار ته تللی و په سکار باندې هلته به دشمن ولید چې فوج را روان کړی دی. اوس که دی راځي او کلی خبروي نو هغې هم رارسي نو دا د هغې قاعده وه چې جامې به یې وویستې او به یې په سر باندې کېښودې او بربنډ به یې که ځان او رامنډې به یې وله لاس پیدا کو چې خلکو داسې یو میل دوه کې لرې ولیده هله لکه څه چل دی ښه هله تیاری کوئ نو دی خو به د دشمن نه مخکې راورسېده خو قوم به بیا تیاری کړی مورچه بند شوي به وسلې به یې راګېستې وي دا د عربو یو طریقه وه ښه. امام بخاري په هغې باندې باب کېښوده چې هغه څوک چې دشمن وویني تاسو اوس په دې ځای به ښه پوه شئ هغه څوک چې دشمن وویني سړی یې بار تللی و د کلي نه نو هغه چې رارسي نو دشمن هم رارسي نو هغه آواز راورسوي ونادا باعلی صوته اوچت آواز باندې چغه کړي یا صباحا حتی یسمع الناس خلک یې اوري خلک تیاریږي. حدثنا مکی ابن ابراهیم. امام بخاری زما استاد مکی زوی ابراهیم ما ته بیان کړ دا مکی دی ښه د نوم مکی دی دا نه چې د مکی اوسېدونکی دی نه مکی د نوم دی او دا د امام ابو حنیفه شاګرد دی مایاناز شاګرد چې څه ته وایي او دا د امام بخاری مایاناز استاد دی چې د ثلاثیات د بخاری دا د مکی ابن ابراهیم نه دی نقل کوي دویش ثلاثیات دی بخاری کی اکثریت ته دنه نقل شوي دي اکثریت او ثلاثي دې ته حدیث ته وایي چې د جناب رسول الله او ستا په منځ کې د امام بخاری په منځ کې درې استادانی بس دې ته ثلاثیات وایي. یو خو تاسو هغه په میزان کې ثلاثي زده کوو کنه ثلاثي سي حرفي راګویان نام درې ځای کې درې حرف دي دې کې درې استادان دي وایي بیان کړی ما ته زما استاد مکی زوی ابراهیم مکی وایي اخبرنا یزید ابن ابي عبید عن سلمة انه اخبره سلمہ وایي او دته خبر ورکړی دی يزيد تا قال دي خرجت من المدينة ذاهبا نحو الكعبة د غابتي زه اوتما د مدینې منورینا په داسې حالت کې چې تلونکی وما طرف د غابې ته دا غابه چې را کنه دا د دې مدینې والو ورشو د ورشو پیږی ته ورشو ده ورشو خو پیژنې مال چې پکې خلک سړی حتی اذا كنت بسنیة الغابه حتی چې زه هغه ډیری د غابې ته ورسېدمه لقیاني غلام لعبدالرحمن بن عوف
یو غلام را سملاو شو چې غلام د عبدالرحمن ابن عوف رضی الله عنه غلام. قلت ویحک ما بک، رامنډې والی وی ما ورته چې هلاک شي څه در باندې شوي چې رامنډې. قال اخذت لقاح النبي صلی الله علیه وسلم، ځکه رامنډې وام چې نبی علیه الصلاة والسلام اوښې چا وتښتولې، د نبی علیه السلام اوښې ونیولې شوې بوتلې شوې. قلت من اخذها، سلمى ابن اکوع رضی الله عنه وایي ما ورته چې چا بوتلې؟ قال غطفان قبیلې خلک راغلي وی بوت، وفزاره او د فزاره قبیلې خلک راغلي. اوس دا ترجمه الباب دی زمونږ. سلمى رضی الله عنه وایي زه سلعې چې کوم غر دی نو ورپېواته ته د مدینې نه اوچت غر دی، بویاګۍ ته وختم، چې وختمه او مدینې ته به یې مخ که نو فصرحت ثلاث صرحات، درې چغې مې ووالې، درې چغې دغه د مدینې د خاریې ته. اسمعت ما بین لابتیها، وا خپل اواز مې ورساو هغه حصې ته چې په منځ د دوو لابو کې وه. لابتین دا تسنیه د لابې ده او لابا هغه تورې ځمکې ته وایي، تورې کاڼي جنې تور کاڼي پکې دي، توره ځمکه ده او دا یو د مدینې نه یو طرف ته ده او بله بل طرف ته ده، دې ته لابتین وایي. هغه بله معنی درېدلې د مدینې هغه طرف ته چې ده او د مسجد نبوي طرف ته چې دی کې خو ګاډې روانې ته به ورته ګورې دا تورې ایره غوندي داسې. یا صباحا دا د عربو دغه عادت مطابق سلمى ابن اکوع مدینې ته دا چغه کړه. به دا چې یو سړی وایي نو بیا به نه وایي چې څه چلو شو، بیا به ځان رسوي دغه خواله. ثم اندفعتو، بیا مې منډه کړه حتی القاهم، حتی چې سړي مې را لاندې کړه. وقد اخذوها، د نبی اصحابو خې نیولي دي روانې کړي دي. فجعلتو ارمیهم، زه شورو شم اشتل کوم، دا په اشتلو کې ډېر معنی صحابي دي. زه لګیام دیولم په غشو واقول او دا ورته وایم چې خلاصېږئ به څنګه. انا ابن الاکوعي واليوم یوم الرزعي. سلمى ابن اکوع رضی الله عنه دا رجز وایي هلکه ته وده کېږي ولې ډډه مه وه کنه. واقول اکوع وایي زه وایم انا ابن الاکوعي، زه د اکوع زوی ما، هغه غلو ته وایم رازنانو ته زه ګورې د اکوع زوی مشهور سړی تېر شوی. او والیوم یوم الرزعي، دا نن ورځ د ذلت د رزیلانو خلقو ده، د غلو خلقو ده. زه به یم اوس برابر کم، صبر وکړئ. دا وایي فاستنفستها منهم، یو اوښه خلاصو او دوی منډې وایي حتی چې ټولې اوښې مې د دوی نه خلاصې کړې. قبل ان یشربو، پخوا د هغې نه چې دوی اوبه وڅښي، تږي شوي وو، اوبو ته یې ځان رساو او ما پرې مخکې اله وکړه، ټولې اوښې مې ترې را خلاصې کړې. فاقبلت بها اسوقه، ما ځه ورک شئ خدای م غر کا، یو اوښې مې را په مخه کړې بس راولمې. اوس بل تاسو ته اوس پته ولګي چې پیغمبر خلاص دی نو کې کړه دی وایي خلکو ته ورشه هلکه نه د ټول نه مخکې څوک راته ملاوېږي. فلقیني النبي صلی الله علیه وسلم، د ټول نه مخکې پیغمبر خوا مخې له راغی. وقلت یا رسول الله، ما ویل د الله پیغمبره ان القوم عطاش، دا غله چې کوم راغلي دا تږي دي او تږی سړی مزل نشي کولی. او واني اعجلتهم، ما په تلوار کړي زغلولي مې دي د دې خبرې نه ان یشربو سقیهم، چې دوی اوسکي اوبه خړوب شي.
فبعث بأسرهم یو دستر پوجو لگا راوی نیسا فقال یا ابن الاکوع وی ما ته چې د اکوع زویا قرار شه غل د کوره پورې مزغله او موږ پښتو کې وایي غل د کوره پورې مزغله بس ملک ته ته د خپل کوم شی چې ستا وښایي د هغې مالک شوې هغې په خپله قبضه کې راوسته نور قلار شه او فاجدح نور دا فاجدح معنا د قلارۍ معنا ده د قلار سره دینه فاجدح بل لکی من العصا اسداو فاس دا څنګه راته کې فاس جحد فاس جح نو الاسجاح وهو بالمهمله ثم الجيم والمهمله او معنى دا حسن العفو عفو خشيري معنى ارفق معنى دا ولا تاخذ بالشده نو اصدح معنى دا چې ته لږ عفو وکړه درګذر نه کار والا ان القوم يكرون في قومهم قوم قراره حاصل کړی دی خپل حد ته ولیدلي دي خپل قوم نو غل به د کوره پورې نه زغلی بس هغه دا ډېره ښه ده شی ترې راواده کړو باب من قال خذها وانا ابن الاکوعي امام بخاري باب کې د هغه چا په باره کې چې هغه یو سړي باندې غشي ورپېږي او ورته ویل پلاني زیم خان ګولۍ مې درواله د کفارو په جنګ کې به دا وی کافر ته چې د پلاني زوی وه ګولۍ درواله غشی مې درواله وقال سلمى خذها وانا ابن الاکوعي وجا خبره سلمى ابن اکوع کړې وه چې خذها واله دا غشی او زه ګورې د اکوع زوی مخا تیرانداز یم دنیا مشهور یم حدثنا عبید الله عن اسرائیل نبی اسحاق قال سأل رجل البراء یو سړي د براء رضی الله عنه نه تپوس وکړ فقال یا ابا عماره دا کونیه ده د براء سي د عماره پلاره اولیتم یوم حنین تاسو د حنین په ورځ باندې تښتېدلي وئ یو سړی تپوس کوي د صحابي نه تاسو د حنین په ورځ باندې تښتېدلي وئ قال براء ورته وایي وانا اسمع زرا خبر اورم اما خبردار رسول الله صلی الله علیه وسلم لم یولي یومئذ پیغمبر خدا نه و اورېدلی دا ځکه وایي چې صحابه ولیدلي یعنی دا چې کله فتح مکه وشوه نو په درېیمه ورځ باندې جناب رسول الله د مدینې نه 10,000 فوج بوتلی 2009 کسان مسلمانان شو طلقا پیغمبر خدا معاف کړو قریش 2000 نور شامل شو 12,000 فوج شو یو ملګري ویلي په لار روان دي که نه حنین ته ځي بني مستلق سخت جنګیان خلک دی تیرانداز دي ویل آینده دپاره د کموالي د فوج به د وجې نه به میدان نه بایلو دونه غټ فوج ښه زموږ نبي علیه السلام ویل زر به پوه شي د دې خبرې په نتیجه باندې نو چې ورغلل بنو مستلقه 4,000 کسان او تیرانداز دي واړه هم راوستي زنانې هم راوستي او مالونه هم راوستي سامانونه هم راوړي او دا هلته په میدان کې کېنولي دي او د کیان بوټي دي په دې کې پټ شوي او ډنډې په لاس کې نیولې وي او چې دا اسلامي فوج پرې ورغی که نه په یو ځل راوچت شو غشي پرې راپرېښود چې غشو باران شروع شو اسلامي فوج شاته لاړ نبی اکرم صلی الله علیه وسلم په کچره سور دی
او د کچري مهار هغه د نبی علیه الصلاة والسلام د تر زوی دی ابو سفیان زوی د حارث هغه واګې نیولي دي خلک تښتي رسول الله کفارو طرف ته پیشقدمي کوي او وایي چې انا النبي لا کذب انا ابن عبد المطلب زه د الله پیغمبر یم دروغجن نه یم او زه په عربو کې دی او بادر انسان نو سیم چې عبدالمطلب دی که خلک تښتي زه ونه تښتم او بیا ابو سفیان زوی د حارث ته ویلي چې اواز وکړه هغه جهري الصوت اواز وکړه یا اصحاب البقره اللهم لبیک اللهم لبیک د بقرې عالمانو د آل عمران عالمانو دا چې ویل شي ټول اللهم لبیک ټول راجمع شو او چې حمله وکړه په چند منټونو کې میدان وګاست هغه د نرزاورار سره وړي نو ښځې هم د اسلامي پوځ په لاس کې راغلې واړه هم راغله او مالونه هم راغله نو غونډه هر شی دې په قبضه دا به بیا وایي جا به راځي حنین به راځي بیا فتح مکې پسې به انشاءالله خاص مختصر مې ته دونه وویله نو وایي یا ابا عمارة اولیتم یوم حنین قال برا وانا اسمعو برا وی او ما ورده چې اما رسول الله صلی الله علیه وسلم اما خبردار دا اما حرف تنبیه دی دا علا په شان دی وخو موږ ته نفحة الیمن طالبان ته نو آی کې دا ذکر شوی اما والله لو تجدین وجدی لما وسعت فی البغداد دار اما رسول الله صلی الله علیه وسلم اما رسول الله صلی الله علیه وسلم ارچ یاداد سنه دی اما رسول الله ارچ رسول الله صلی الله علیه وسلم ولم یولی یومئذ اپ دې ورځ باندې شاکړې نه وا کان ابو سفیان ابن الحارث ابو سفیان دی د حارث چې د نبی علیہ السلام مرارو د ترزویو آخذ بعنان بغلته نیون کې او اغواګو د کچری د پیغمبر لا فلما غشيهم المشركون کله چې مشرکان راتاو شو نزله د کشرین راکوشو فجعل شوروش یقول واي انا النبي لا كذب انا ابن عبد المطلب قال فما رؤي من الناس يومئذ اشد منه نوری دل شوی د خلکو نه پر اورز باندې ډیر شجاع او بادر انسان سوار پیغمبر اسلام وحكم خلق لاړ خو رسول الله صلی الله علیه وسلم نو ته بلکې مامان ته خو او ډېر خلک مدینی ته رسیدي باب اذا نزل العدو على حكم رجل امام بخاری باب دی کله چې راکوشي دشمن په حکم دی یو سړي باندې دغه دشمن قلا کې باندې د مسلمانانو یو تن ته ویل چې مال امان راکړه درکوځي نو ټول بلاګي پاس کړ دا خبره به ټول مانی حدثنا سليمان بن حرب حدثنا شعبان سعيد بن ابراهيم عن ابي امامه وهو ابن سهل بن حنيف عن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه قال لما نزلت بنو قريظه على حكم سعد بن معاذ کلاچه راکوشو بنو قريظه وحكم د سعد بن معاذ رضي الله عنه باندې دا با احزاب کې وېما خدا ولی پیغمبر خدا بن کړی دی په احزاب کې د پیغمبر خدا سره د دې لوزنامه وا چې پتا پسې سوکراګه زبې مرګتیانو کوما دا یو بل څه لیکل کړی د مدینی اوسیدونکو دی دا لوزنامه ما تا کاو
مطلب دا چې 12,000 پوځ راغی د مدینه خو لوټ کیږي با او دا پیغمبر او دا خلک بشری دي نو دوی د ابو سفیان څخه وګونو جنگ دی پیغمبر هغه ته پته ولګیږي نو بس علي لاړ یاران جنگ احزاب او تختیدل قریش او دا په مدینه کې پاتې نبی علیہ السلام کور ته راغلی دی جامې مامې بدلې کړي او صحابه په دې کې جبريل راغی او سر باندې دوی پرتی دي یا رسول الله تعالی جامې بدلې کړي وسلې نشي اول زه خو اوس چې کومه دی د قریشي فوج نه دغه جنګیانو نه راواپس شوم هلته مې ورسول خیر دی ویل دا چې مدینې پرې طرف کې اوسېږي ویل په بنو قریظه ورشه نبی علیہ السلام او فرمایل حدیث کې پتا سول راشي موږ به د مازیګر بنو قریظه کې کول صحابه خپل کو کې مختلفو چیرې ده دا مطلب دی چې آلته موږ به کو کنه چا په لار کې کو چالته ورسو او دی په کلاګانو کې دنه شو ځان کسي ورونه پوري بیا د سعد رضی الله عنه زخمی دی دا جنگ احزاب کې دا اکحل رګ لګېدلې دی نبی اسلام په ولا داغ لګولې دی بن شوی دی خو بیمار دی ډېر وخت نبی اسلام ول چې دا ستا په حکم را کوشي دي او یو تنبو کې کېناستو د بنو قریظه او مشران دي او نبی علیہ السلام دی سعد ویل زما حکم په پټول الله ګوي په دې تنبو کې چې سونه دي نبی علیہ السلام او پټول ګوي تاسو پیسې وکړه زما دا فیصله ده چې په دې کې کم جنگیان دي کنه د جنگ قابل خلک دي دا ټول دی وجل شي او د دوی خزي او بچي او مالونه دي غنیمت شي دا زما فیصله دا رسال ډلېزو جاهلیت په زمانه کې دې ته ایمان وای خدا ایمان دی نبی اکرم ورته فرمایل دا الله په فیصله دې پیسو کې په عرش ته پاسه کوم فیصله الله کړی و هم دا وته کو نو یا 1900 کسانی هلته ولکند او کني سره او داږي په غاړه راک او سم ذبح ته ورواجو او بیغه مې دې صحابو کې صحابي دې قرزي ورته وي هغه په کیسه کوي وې چې کله پیښو منو زبر شو وا ګلوکته وې بزې پرې خوده نو واړه به پرې خودل جنگیان وځي نو دا اذا نزل العدو على حكم رجل نو دا حدیث منګو ابو سعید خدری وای کله چې نازل شو بنو قریظه په حکم د سعد ابن معاذ رضی الله عنه باندې بعث رسول الله صلی الله علیه وسلم نو اولګ نبی علیہ الصلوۃ والسلام جواب پاک پسې وکانه قریبا منه او دا لنځه کو فجاء على حمار راغ سعد سور دې په خربانی فلما دنا کله چې راځي شو قال رسول الله قوموا الى سيدكم نبی اسلام دې خپل سردار تور پاشي بیمار دې راکوزي کوي فجاء راغ سعد فجلس الى رسول الله صلی الله علیه وسلم قال له ان هؤلاء نزلوا على حكمك نبی کرم سعد توای دا بنو قریظه په حکم را کوشي دي توپ کې فیصله کې وقال اني احكم ان تقتل المقاتله زما فیصله په دې کې دا چې کم جنگیان دي دا او وجلی شي او وان تصب الذريه او خزي او والدي قید کړي شي غلامان قال لقد حكمت فيهم بحكم الملك نبی اسلام ورته جتا فیصله وکړه په دې کې او فیصله د بادشاہ باندې د الله رب العزت باندې یا ملک د فرشتي فیصله دی وکړه چې کماګه راوړې و باب قتل سیری و قتل صبر امام بخاری باب دی وجلد قیدی او
وجل د صبر وجل دی ته وایي چې اول په جیل کې واچو به روباسي لکه څنګه چې منګه د خبیب رضی الله عنه په مسله کې ویل چې هغه مکه کې د حارث د بچو په کور کې قید او به رسول راويسته او شهیدی ګر. حدثنا اسماعیل حدثنا مالک عن هشام بن انس بن مالک ان رسول الله صلی الله علیه وسلم دخل عام الفتح رادن نشو نبی علیہ السلام مکه ته په کال فتح باندې والا رسول مخبر او په سر دغه باندې خودو نبی علیہ السلام جنگی ټوپۍ په سر کړی و خود داسې یو ټوپۍ ده چې په هغې باندې بیا غشې او نیزه او تور اثر نه کوي لکه څنګه چې تاسو دغه ته دغه شی په سر روانه شوی بیا نو فلما نزعه کله چې د سر نه رالرې که هغې سړی پېژندی کېږي نو چې کله یې د سر نه لرې کړه جاء رجل یو سړی راغی فقال ان ابن اخطل متعلق باستار الكعبه فقال اقتلوه دا ابن اخطل چې دی کنه دا ډېر لوی بد ذات و دی به په مکه معظمه کې په بیت الله په حرم کې ناست یو طرفه پیغمبر خوا قرآن وي بل طرف ته ځان سره قریش دا مشرکان به ځان ته کېنولي او دا ډوزي به ورته ایستې او دا ایران ته به راته او د سپندیار او د رستم د کیسو کتابونه یې وړي او دا کیسې به هغې ته کولې وی زما د څه فرق دی دی تر عاد ثبوت کیسې کوي تاسو ته او زه تر رستم او د سپندیار کیسې کوم دې کې څه فرق شته ما او دی یو شی او دا ډبې دوه پیدا کړې کنجرۍ دا یې اخیستې دي او دا یې مکه کې کېنولې دي او چې په مکه کې کوم سړی به لږ اسلام ته مایله شه که هغه له به ډوډۍ وکړه هلکه ته راشته له ما ډوډۍ کړی نو هغه دمو ته به یې حواله کړ ویل دی موړ کوي او دی ښه خوشحاله کړي بس هغه به پرې چرګان مرګان ویل هغه وخوړه شراب به پې وڅښله او نور که د هغه څه خوښه یې به یې وکړله او بس د اسلام نه په دې طریقه باندې توري کړ دا دونه خطرناک انسان د دې وجې نه چې پیغمبر خدا سلام ته څنګه وویلی شو چې ابن اخطل د بیت الله په استارو کې ننوتی دی او کلکې نیولي دي ویل دقه ځای کې یې مړ کوي دی مو وویل چې لرې کوي ویل مړې کوي د ده یو خور د بیا مسلمانه شوې ده را بشیره چېرته هغه راغی یا رسول الله دا په زرګونو خلک ماپ کېده زما دا اور نشه ماپ کېدلی پیغمبر خدا ستا ورور د ماپۍ نه و هغه حدود کراس کړي که نه چې د هغې د پاس هغه ته د ماپۍ سوال نه پیدا کېږي چې هغه چې اسلام ته کم ضرر رسولی او هغه د اسلام کومه مقابله کړې وه د حق مقابله یې کړې دی قابل نه و چې دی ماپ شي نه ووجلی شي باب هل يستأمر الرجل ومن لم يستعمره ومن ركع ركعتين عند القتل بس فكم بريد